قاموس سره دا کتاب دا کنه نامه ده الطریقة العصریه. طریقه خو طریقې تیل شي کنه، العصریه چې تیل شي. العصریه معنا د زمانې ولا عصر زمانې تیل شي، ښه موډرن په معنی ده. ټیک شوه، کوم عربی موډرن سی لکه نوي کوم استعمالیږي ماغه تیل شي. ښه العصریه عام عصر عربي څه معنی ده دي؟ عصریه عام عصر هم زمان. کسی دا کتابونه ما دا حضرت مصنف صاحب کتاب ته نماز کې خي کوم عربی طریقه خای په نوی انداز کې ده. مسره بل لفظ دې کې الدرس الاول وذکتو. الدرس پر عربی کې لسن تل شجب کتاب کې سبق سے سبق په معنی ده. الاول معنا اول معنی چې ولا سبق نمبر 1. ټیک شو، لسن او لسن 1 لسن 1 تل شي. الدرس الاول معنا اول سبق. او دې کې مو خبر رزد کول غوړي لکه ته کله خبره کوي کنه یو شي ته خو بشارا کوي کنه. یو لفظ مسره دا کتاب تل شي، د بل لفظ د قلم پین تل شي. تو ته اشاره کوي صداغه کتاب د دې لپاره چې استعمال کیږي، د لپاره هاذا ټکه استعمال کیږي. هاذا قرآن شاشتو هاذا من دا هاذا کتاب، یہ کتاب ہے، دا کتاب دا. هاذا قلم دا پین دا. هاذا دا به ته پریکټیس درکې اوس کزره. هاذا کتاب دا کتاب دا. هاذا قلم دا پین دا. دا شدی. هاذا ورق دا کاغذ دا پیپر دا. بدلیدو هاذا مچ د پر استعمالو نر د پر اشاره سکه ښا کنه نر شي ته اشاره کوي ته نږدې وغه د پر مو هاذا استعمالو. بیا کته تاسو کولای چې دا دي چې شکنه لکه تاسو خو بکای کنه شی بنه نه پويږي. بیا وسره د میم الف ما ولګي کسي دا میم الف ما لګي دلدا معنا ما هاذا ی کیا ہے د چشدي. ما هاذا د چشدي لکه تو سارا بتنه نو لوړ دي کی شاید وخت خوراک ول ربینه تاسو کول ما هاذا ما هاذا یا اخ ای ورور د چشدي استپوز بکای کنه ابو تو وخی کوم شای خوراک لما بت مثال وخی نت بجاندلو یا مثال د شاو کنستو لیدلنو مخکینه ما هاذا وتستملی کنه واٹ از دس دس خالی کنه واٹ از دس یہ کیا ہے ما هاذا دس کسی دس د هاذا په معنی شو کنه واٹ معنا ما ولیدو وستونه کس خپل باندې د تپسونه کې یو مخ یو مشوم دا داونه ټکی ته خیا با جان مثال خبر ورزده کوي کنه ما هاذا دا چې شری او تی چې هاذا کتابون دا کتاب دا. ما هذا د شدی کسي سوالیه نشانه لګولیا کونډه غنی کنه دا بلکې کوشن مارک به خبر غلطیږي. دا ودی چې هاذا قلم دا پین د بچیه. ما هذا د شدی هذا کرسی دا کرسی دا چیر د سیدا. ما هذا د شدی هذا مکتب دا میز دا. مکتب چې تل شي میز تل شي. بی چې ما هذا د شدی هذا باب د دروازه د باب دروازې تل شي وي کی. ما هذا د شدی هذا شباک د کړکای دا شباک کړکی تل شي. ما هذا د شدی هذا جدار د دیوال دا دیوال ته جدار یل شي. هذا طالب دا طالب علم دا. هذا استاد دا استاد دربه کی ته استاد شي. هذا خادم د خدمتگار دا. اوس دی ولمانی ورسرسي تماخ پاکیږي خا ونه اردو کې ورکړي دي. خاطر صدا ما ټکه سره وړي سما هاذا ما به اخشي د پر استعمالي کوم شي کې عقل نه ورکی ربای کې خاګه لکه اوس وګوره کرسي کې عقل نشته، قلم کې عقل شته، کتابه کې نشته، مکتب کې نشته، دروازې کې نشته، کړکۍ کې دي تل شي غیر جاندار. د غیر جاندار شي سي د کوم کې سو نه وی لکه پوی مو یعنی دي د پر ربای کې به ما استعمالي سیدا د هاذا خاص نر د پر استعمالي کې دوی خبرې مزدا کې ما غیر جاندار شروع د پر استعمالي کې غیر ذویل عقول وتل سیدا او د هاذا نږدې اشاره د بار شو دواټه کې شو دوړه رجامه کونه جوړ شو ما هاذا و د تمخته من استعمالي من به هغه شروع د پر استعمالي سے پیرای شو انسان شو دي د پر من رسی قرآن کې حدیث کې د من ټکا عموما شت استعمالي سکم چو کیا کلور کی مزیل کول کنه شرب المخلوق مو د پر من ټکا استعمال نور خو هاذا خدا سی الو کنه اوس نه تپوس کې من هذا دا لک سوق دا د ستا پوښتنه نه وکړو من ته د شرح ما نر د پاره کنه مذکر د پاره هاذا نر د پاره اشاره شو. هاذا هغه غیر ذیل کلی کا هغه ذیل هاذا نر پاره شو کا ما نر نه هاذا ما
ما معنا چیشه چیشي په معنی ده ما معنا چیشه دا چیشه هذا دا معنا چیشه دا یعنی دا چیشه مو دا دا هذا معنا شو دا کنه ما معنا چیشه ما هذا دا چیشه دي کسي دا معنا هذا نر د پاره کنه هذا نږدې د پاره استعمالېږي هغه که نر وي نه هغه نر استعمالېږي خو هغه بیا که سو ولا شی وي که سو ولا نه وي عقلمان شی که عقلمان نه ټول دپاره استعمالېږي ټیکټر دپاره هذا ورګي راوړل شي سړي دپاره راوړل شي ځکه چې ته ته نږدې وي دا ما معنا تپوس کول دي ورسره اوس من څه ده دا من دا پیرای شولو پرشتا شوله که نه انسان شو دغه درو کې من رسي نور خو هذا ما غاټه کوي که نه ته نو د تپوس کې څه من هذا دا لږ څوک ده توتي چې هذا طالب ده مدرسې طالب علم ده بیا د نه تپوس کې څه من هذا دا شو د هذا استاذ د دې ځای کې استاذ ده کسې خبرې جواب دیر کو بیا د تپوس کې چې من هذا دا سړی چوی د دلته کې ګرځي راګرځي دي وتي چې هذا خادم د خدمتګار د دې کې کار کوي من هذا به د بل څوک د هذا رجل د خو سړی ده که نه ته ونه کړو د خو سړی د بل شی نه دی لکه وي شاید تور غونې وکړو ته تیارېږي که نه داسې د چې شي سټه یې که څنګه نه چې نه نه هذا رجل د خو سړی ده که نه رجل سړي تېر شي صحیح شو ربی کې من هذا دا چوک د هذا ولد د مشروم د بچي تېل شي اوس کسه دا ځای ته ښایي هذا سعید دا سعید ده دا وړکه هذا محمود دا محمود ده هذا حامد دا حامد ده هذا منیب هذا شاکر هذا رفیع الله هذا امیس دا امیس ده هذا څوک سره استعمالای هذا سره تیل شي اوس موږ ته داسې قاعده ښایي داسې خو د نه پرېږدي مصنف صاحب ډېر ښه پوهېږي تمرین مشق تیل شي کسې وربی کې به مشق دپاره تمرین ټکه استعمالوي एक्सरसाइज तेरे सही था इन अल्फाज को हादा के साथ मिलाकर पढ़े दिस दट किसी हाजा उसरा मिलो का माटे की कना हादा कुर्सीन हादा अमूदन हादा सक़फ़ुन हादा कअसुन हादा वरक़ुन हाजा तिलमीज़ुन हादा खादिमुन हाजा टुल उसरा दस मिलो हादा यूसुफ दा यूसुफ ता هذا معلم دا استاذ دا معلم حاج کیا وی سړي سره کنه ماتر شاه حارس د چوکیدار دی معنی رسی ور سره تخپاکی گئے ما بے عربی میں ترجمہ کاری کسی بد عربی کی ترجمہ غوڑی کا ورست ولد زدای ماټه کی دی یہ پنسل ہے دا پنسل لازم مو ته ټکا نه ور استعمال کړه کنه د زیلون دي کړه د الفاظ کی معانی وګوره پنسل ټک کومه وکسه کسی پنسل تل شي قلم الرصاص تو ایسا دا پنسل د څنګه به اوس هاذا سره ملو کنه څنګه شي هذا قلم الرصاص دا پنسل دا هذا قلم الرصاص دا پنسل دا بل ټکه مو سره راکنه ای کړکی ہے دا کړکی دا کړکی ته چې ټکه استعمالیږي دا زی وګوره دا زی د ټکو کې وکسه تو شباك شباك ٹھیک ہے شباك تو سره هاذا استعمال کا هاذا شباك نو ګره ربې د جوړ کړل بل دته ای ستون ہے دا ستنی دا ستون د پرلون د ټکه وکسه دي چې ستنی د پرش هذا عمود د ستنی دا د ځکه لیکلی کنه یې لړکا هدا الګ دی نالک د پر شټک استعمالېږي وګورئ تاسو داسې هذا ولد ولد تیل صحیح ده ولد الګ تیل شي ته وتی هذا ولد د الګ ته صحیح شو بچی تا د زر په ځون طرف نه کې سره هذا ولد یا ولد دون دنیل شي د ټول کنه د دی حالات کې دون دنیل شي سپارونه کې اشاره سره پوښ اشاره هذا سره اخري غ دون وي کنه دون رسی هذا سره چې تکیای په دا ور کې شرط الف نه داخل کبوي هذا الولد دا بچا د بي الولد به یو پیشل شي سال الف داخل شي اس کا صحیح هذا الولد دا لکتا هذا الرجل کسی دوا پیشونه خاتم شو کنه دا سړی دا هذا الماء لکه مثال ټکی سي استعمال الف لوم سره هذا الرجل هذا الولد هذا العمود هذا السقف هذا الحجر بیا دوا پیشونه په یو بیاي یو بیا والے بیا څه مقصد الحجر د لوم سي د سکله داخل شي د دوا پیشونه زون سره نه پریږدي د سی کوي الحجرن په خو بعد لګي جواد خو لګي هذا الولد نشيل ذلك الكتاب لا ريب فيه کورن شو کنه کته د سی ذلك الكتاب نشيل کسي کوم ځکه الف لوم سره شي ال پروشي بیا دوا پیشونه مایو دوا زبرونه نه پریږدي دوا زیرونه نه پریږدي ش پروشي ال ټک پروشي ذلك الكتاب ولد بس بیا دوا زبرونه پنه الولد سره پیل شي بس پیش کې پیش سید بیا سید هذا الولد دا بچای د سیایل هذا ولد د سیایل
دوړو کې څه مسله که نشته دوه پیشونه ډبل زوار وي یو بیا که زیر وي یو بیا که پیش وي ډبل څه وي کله الف لام پر وشي که مخته هغه ډبل وي خو بیا یو یې که نه خو که دواړو کې یو روانېله که هذا ولد هذا که نه ولد یو هذا ولد ما هذا ولد وایل شي خو ولدن عموما یل شي صحیح ده دو غا ده که نه مبتدا تی خبرو تیل شي صحیح ده دو اصل کې سبجیکټ راغلی جملې کې صحیح ده که هذا الولد که نه حادث یایل شي خو د الف لام اکثر اخته کې کېدای شي کوم معلوم شي هذا الولد دا معلوم بچا ده زی پیژنې پلنکی زوای ده که ته داسې څه هذا ولد معنا بس وړ کړی چوک پور د دوی نه پیژندو الف لام معلوم شي دپاره رسي څه د ډبل پیشونه سرو شی معلوم نه وي ته یې نه پیژندې پروپر نون نه وي یعنې معرفه نه وي صحیح ده معرفې کې به الف لام راوړې که بیا نکیره وي شی معلوم څه نه وي بیا کمن نون شو که نه امن ماسي بس چوک وي ده هذا رجل دا سړی ده موږ څه خو سړی ده ښځه نه ده نور چوګی که ته بیا داسې څه هذا الرجل دا مغا سړی د موتی ته پیژنو دا معنا شو صحیح ده اوس ګورئ داسې کې همدا ټکي دي ښه عربي قواعد اوس یې در کړی ټکي که نه عربي قواعد څه معنا د ګرامر ته ویل شي ښه که نه ګرامر دوی څه هذا اسم اشاره ده هذا څه ده دوی یوه اسم اشاره ده دې سره ته اشاره کوي چوته اور مفرد مذکر کې استعمال ہوتا یو سړی بي مفرد منه یو مذکر سړی بي ښځې دپاره نه رسي صحیح ده ښځې له مخته ټکه به موږ ته خپله رسي جبکې و نزدیک هو نږدې یاوي لکه ته یې هذا کتابون صحیح ده اوس د ما ټکي په باره کې د ما چې دپاره ما اس لفظ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے دی په ظاهر ته به سوال کوي چې په باره کې تپوس کوي بیا ما استعمالوه من سره چې کېږي اس لفظ سے انسان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے انسان شو پیرای شو فرشته که نه دغو شیانو په باره کې تپوس کې بیا من ټکه راوړه اوس مې سره د زیال پوزره کړي دو نن تاسو زده کوئ که نه څه لکه اوس مې سول هذا معنا دا ما هذا معنا دا څه دي یہ کیا ہے مکتب معنا میز تپائی تپائی ته چې د موږ کتاب په څه اخري ته مکتب ویل شي نن نه بعد ربی باب معنا دروازه دروازې ته باب ویل شي جدار معنا دیوار فرس معنا ګوړه اوس ته ربی کې فرس نه ویل شي قرآن کې شته که نه فرس ټکه کأسن پیالي ته ویل شي ګیلاسه ته ویل شي کأسن معنا پیاله مخته لفظ د مو سره رجل معنا مرد سړي ته ویل شي ولد معنا لړکا بچي ته ویل شي من هذا څه معنا د دا چوک ده یہ کون ہے عمود معنا ستون ستنی ته ویل شي سقف معنا چت ته ویل شي سقف حجر معنا پتر کوڼي ته ویل شي ماء معنا پانی اوبو ته ویل شي ما صحیح ده عربو کې تا کوي نور خو نه پیدلې سو برو کوي یا ماره کوي ډایرکټ د سویلې ما بس خپله ته راوړي قلم الرصاص معنا پنسل صحیح ده پنسل ته ویل شي اب یا والد دې دواړو معنا د باب پلور ته ویل شي ابو ویل شي که نه ابا ویل شي والده ویل شي ابنون یا ولد معنا بیټه زوی ته ویل شي ابنون د مزوای ده ولد شباک ربای راغلو ته سره وړ کوي لوړو که نه نور خو درو ربی نه ودر د غیل څه د چوک د من هذا د چوک ده که نه ته ته صرف بل څه ولد باچا مې ده بیا داسې دا وکړو سره بیا پوهېږي د ځان نه دیایي صحیح ده شباک معنا کړکي ته ویل شي حارس معنا چوکیدار اوس توس تېر کړ بسم الله الرحمن الرحیم الطریقة العصریه طریقه هم عصر طریقه مثلا نوې طریقه سره الدرس اولو الاول ورکیه الدرس الاول معنا الدرس الاول دا درس لسن یعنی سباق اول سباق شو لکه کتابو مسکول کیا یو کنه کې دو نشدي کی سباق اول شو ده کتاب قلم هذا کتاب هذا قلم هذا ورق هذا یعنی داغه کتاب ده هذا قلم یعنی داغه کلام ده کلام پنسل کې هو منه غشتو قرشتو قلم مختش صحیح اور کسی استعمال